السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ د عمل خان اوفیشیل چینل سبسکرایب کړئ او دا پیج خپلو ملګرو سره شیر کړئ. السلام. حاضرینو، نن د جمعې مبارکې په دغه مبارک ساعت کې چې کوم خطاب کیږي او کوم موضوع باندې خبرې کیږي، هغه یو ډیره د نن سبا د حالاتو په تناظر کې یو اهم مسله ده او هغه ده حجامه کول. چې اسلام کې حجامه کول شتا که نشتا او حجامه کول جایز دی او که نه. په دغه مختصر وخت کې په دې اهم موضوع باندې دو درې خبرې عرض کول غواړم. الله کریم د موږ استاسو د دینی مسائلو احکاماتو باندې پوهه او عمل کول توفیق نصیب فرمایي. ټول نه اول یو خبر عرض کول غواړم او هغه دا چې د بیمارو علاج کول سنت دی. یو انسان بیمار شي او د بیماری د ښه کېدو دپاره د صحت حاصلېدو دپاره انسان ډاکټر له طبیب له حکیم لځي او د خپلې بیماری دپاره علاج معالجه کوي، نو دا علاج معالجه دا مسنون دا سنت ده. دا یو ځان له موضوع ده چې ولې سنت ده، څنګه سنت ده. انشاءالله په دې باندې هم چېرته خبرې کوو، خو لیکن په دغه علاج معالجې چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د زمانې نه را روان دی او خاص کر د دې مبارک په زمانہ کې چې د بیمارو د پاره کم یو مختلف قسمه علاجونه کېدل، باقي علاجونو کې یو علاج حجامه ورته ویلی شي او مونږه پښتو کې په حجامه باندې مشهوره ده. دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مبارک دور کې دا د علاج یو طریقه وه. حجامه څه ته ویلی شي؟ مخکې دور کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په دور کې چې وکتلی شي نو حجامې طریقه به دا وه چې یو ښکر به ښکر د ښکر دو سایډونه دي. یو هغه کلاو غټ سایډ وي چې کم د څاروي په سر کې لګېدلی وي، او یو د ښکر هغه نری سر وي چې کم د څاروي د سر نه اوچت بر راغلی وي. نو طریقه به دا وه، هغه یو ځان له ډیټیل غواړي، خو مختصر دا د مختلفو بیمارو دپاره به یو رګ له ټک ورکړی شو په بلیډ باندې، هغه نری سر به په دغې رګ باندې کېښودو او دا غټ سر چې دی د ښکر والا دا به حکیم او ډاکټر به خولې طرف ته ونیو او په دې طریقې باندې به چې کومه بدن کې ګنده وینه وه هغه ګنده وینه به د بدن نه را بهر کا. د ملا کې د چا تکلیف و هغې دپاره خپل رګو، چا به په سر کې تکلیف و د هغې دپاره به خپل رګو، د چا به په زنګون کې، چا په خپه کې، چا په لاس کې مختلف رګونه و. ډاکټرانو به پیژندل، طبیبانو، او هغې نه به فضول وینه د ښکر په ذریعه باندې راښودله او بهر به راوښکله. دغې ته هغې زمانه کې حجامه ویلی شي. چونکې دور تېرېدو سره په حجامې په طریقه کار کې تبدیلی راغله او تر دې پورې چې نن سبا تاسو وینئ چې نن سبا کومه حجامه او حجامه مشهوره ده، د ربړ او د پلاستیک شانتې وړې پیالې ملا باندې کېږي او وړوکي کټونه وله ورکي او هغه پیالې د ماشینونو په ذریعه باندې
د بدن نه وینه راوباسي هغه اته لس مختلف طریقې دي چې نن سبا چې کوم طبیبان دي ډاکټران دي او د حجامې چې کوم ماسټران دي هغه په دې باندې ښه عبور لري خو موږ د طریقې کار سره کار نشته دې طریقې ته چې بدن نه وینه وباسي نن سبا دور کې په دغه ماشینونو باندې دې عمل ته دغه علاج ته اسلام په کم نظر باندې ګوري یا ساته دغه طریقې کار علماء کرام وایي چې دا طریقه د بیماری د علاج مسنون ده سنت ته بیا علماء فرمایي سنتونه ثابت ته حکم دا دی چې دا کول مستحب دي مسنون دی سنتونه ثابت دی خو کول مستحب دي او بیا دام یاد ساتئ چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم بعضی عادتونه بعضی کارونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د عبادت په نیت باندې کړي او بعضی کارونه نبی پاک مبارک د عادت په نیت باندې کړي یو عادت ته بل عبادت ته چې کم یو عبادت ته اغا مسنون سنت مؤکده ورته ویل شي او یا مستحب ورته ویل شي چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم د عادت نه د عبادت په نیت باندې کړي وي خو بعضی کارونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د عادت مبارکه داسي وو صحت مبارک د پاره یو کار به عادت په بنیاد باندې فرمایلو نو هغه سنت او سنت زوائد ویل شي یعنی کولو کې ضرور ثواب شته چې په دې نیت باندې وکړي چې دا نبی پاک مبارک ادا ده نو نبی پاک مبارک د ادا په بنیاد باندې انسان ته بس ثواب ملاویږي خو کچا او نه کړه او په لکونو کروڑونو کسانو دا حجامو سپور چا نه دا کړي سو ګناګار نشو دا نبی پاک مبارک په هغه سنتو کې راځي چې څه سنت عادیه ویل شي یا سنت زوائد ورته ویل شي مختصر غرض دا چې نن سبا د حجامې رواج دی مختلفو بیماریانو لپاره علاج کیږي یا ساته شرعي حکم دا دی چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه سنتو نه چې کم سنن زوائد ورته ویل شي او کچا وکړل ثواب پکشته ثواب پنیتی چې سوکو کې ثواب هم ملاو شي او صحت هم ملاو شي او هغه دی وخت کې پښتانه وایي چې ثواب دی هم خرما نو ثواب هم دی او خرما دا چې انسان ته هغه کې صحت ملاو شي تفصیل ډېر عرض کول نه غواړم خو په دې زمن کې دا خبره ضرور عرض کول غواړم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حکم هم فرمایلی دی چې حجامه وکړي او په خپل باندې بنفس نفیس خپل حجامه کړي هم دا گویا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حجامه کول سنت قولی هم دی او سنت فعلی هم دی نبی پاک وینام فرمایلی دا او نبی پاک مبارک په خپل باندې حجامه کړي هم دا او د مختلفو بیماریانو لپاره چې کم علما لیکي او د حجامې په بحث باندې کم علما کرامو لیکل کړي دي نو علماو چې کم په دې فیلډ باندې با خبره خلق دي وایي چې 72 بیماریانو علاج د پاره حجامه کول صحیح دي 72 بیماریانه د چا د ملا دردونه وي د چا د ذهن کمزوري وي د چا د خپو دردونه وي د چا د زنګونانو دردونه وي یا د چا لیور پړسېدلی وي د چا زیړی بیماری وي د چا ذهني کمزوري وي غرض دا د مختلفو بیماریانو د پاره کیږي تر دې پورې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان علی شان دی چې په چا باندې جادو شوی وي چې په چا باندې جادو شوی وي نو څوک د خپل ځان نه جادو لري کېدل غواړي د جادو اثر لري کېدل غواړي د جادو ختمېدو د پاره حجامه کول مسنون دی ځکه چې روایت نه ثابت ده او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه لیکي چې کچره دا قول